أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ او یاد که هاغه وخت چې واغستلو چې راویستلو ربک ربستا من بنی آدم د اولاد د آدم علیه السلام نا یعنی د بنی آدمنا من ظهورهم د شاگانو د دوینا ذریتهم اولاد د دوی لرا واشهدهم على انفسهم او گواهی واغستل د دوینا په ځانونو د دوی په نفسونو د دوی په خپلو ځانونو یې ګواه کړل. الست بربکم ایا زه نه یم رب ستاسو؟ قالو ویل دوی بلا ولې نه ته یې رب زمونږه شهدنا گواهی کوو مونږه ان تقولوا یوم القیامت د پاره د دې چې ونوای تاسو بیا په ورځ د قیامت انا كنا عن هذا غافلین چې بشکا و مونږ د دې نه خبره غافلا او تقولوا او د دې د پاره چې ونوای تاسو انما اشرک آباؤنا من قبل بشکا شرک کړو پلارانو زمون مشرانو زمون مخکی وکنا ذریه من بعدهم او مونږ اولاد ورست د دوینا افتهلکنا بما فعل المبطلون نو آیا هلاکوي ته مونږه بما په سبب د هغې څه فعل المبطلون چې کړي دي هغې باطل پرست خلقو وکذلک نفصل الآیات او هم دقه رنګې مونږ په تفصیل سره بیانوو آیتونو لرا په تفصیل سره خایو هغې نښو د قدرت خپل لرا ولعلهم یرجعون او د پاره د دې چې دوی را واپس شي الله طرف ته د هر طرف نه راکټ شي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان کا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدوی باندے نبأ الذی خبر دہاغ سڑی قصہ دہاغ سڑی آتیناہ آیاتنا چی ورکڑیو منگ حغتا اغا آیتون خپل اغا نخید قدرت خپل یا مراد تینا علم دے او د دې سړي نه مراد بلعم ابن باعوره دی فانسلخ منها پس روتلو دی د هغې نه فاتبعه الشیطان پس ولګېد په ده پسې ورپسې شو په ده پسې الشیطان شیطان فکان من الغاوین پس شو دی د ګمراهانو نه ولو شئنا او کچرت خوخ شوی زمونگا لرفعناه بها نمونگ پورتا کڑیو دلرا بسبب دغی علم بسبب دغی آیاتنو ولکنه اخلد الى الارض لیکن دے مائل شوز مکی طرفتا دجکاو کو دنیا طرفتا واتبع هواه او تابداری وکړه د خواهش خپل د فمثله پس شو حالت د کمثل الکلب پشان د حالت د سپی ان تحمل علیه کچرت حمله کوي پد یلحث نجبرو باسی دے یعنی غافی دے او تترکه او یا پریگ دے دلرا یلحث نبیاهم جبرو باسی دے یعنی بیا غافی ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
دا دے مثال د قوم هاغي کذبو بآیاتنا چې هغوی تکذیب کړی دی د آیاتونو زمونږ د دروغو نسبت کړی دی آیاتونو زمونږ ته فقصص القصص پس بیان کا حالات د دوی واقعات او قصې د دوی لعلهم یتفکرون د بار د دې چې دوی فکر وکي دی سوچ غور و فکر وکي ساء مثلا القوم الذین ډیر بد دی حالت د قوم هاغي کذبوا بآیاتنا چې دروغ ګڼلي دي آیاتونو زمونږ لرا وانفسهم كانوا یظلمون او په خپلو ځانونو باندې و دوی چې ظلم کولو من یهد الله هغه څوک چې هدایت وکي الله تعالی دتا فهو المهتدی پس وی دغه کس په هدایت په نیغ لار په سمه لار ومن یضلل او هغه چا لرا چې ګمراهی کی الله تعالی فاولئک هم الخاسرون پس وی دوی تاوان مندن کی خسران مندن کی ولقد ذرأنا لجهنم یقینا پیدا کړی دی مونږ د جهنم د پاره کثیرا من الجن والانس ډیر د پیریانو نا د جناتو نا او د انسانانو نا لهم قلوب لا يفقهون بها وی د دوی د پاره زړونه لا يفقهون بها خو پوهه نه حاصلوي په هغې ولهم اعین او وی د دوی د پاره سترګې لا یبصرون بها خو لیدل نه کوي دوی په هغې حق لره نه ویني ولهم آذان او وی د دوی د پاره غوږونه لا یسمعون بها خو اوریدل نه کوي په هغې غوږونو حق لره اولئک کالانعام دیدا کسان پشان د سارو بل هم اضل بلکہ زیاد گمراہ د سارونا زیاد بدتر د سارونا اولئک هم الغافلون او دیدغ کسان غفلت کونکی وللہ الاسماء الحسنى او خاص د اللہ د پاره دی نمونه خیستا خلی خلی نمونه فدعوه بها پس رابلی اللہ لرپ دغی نمونو وذروا الذین یلحدون فی اسمائه وذروا الذین او پریگ دی هاغ کسان یلحدون فی اسمائه چی کجروی رو باسی پر نمونو دا اللہ کے کاغت للکی پا بارد نمونو دا اللہ کے دا خدای دا نم نسبت بلچاتا کوي سیجزون ما کانو یعملون زرد چی بدل بور کرلیشی دویتا دا هاغ سکم چی دوی کول وممن خلقنا امت او د هاغې چانه چې مونږ پیدا کړي دي امت یو ډله ده یهدون بالحق چې هغوی لاره ښایي حق طرف ته وبه یعدلون او د دغې حق مطابق یعدلون دوی تلل کوي یا دوی فیصلې کوي د انصاف